السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو همدرد انور پښتون. ملګرو نننۍ ویډیو زمونږ په پی ډي ایم جلسه پاکستان ډیموکریټک موومنټ په باره کې ده. په هغه کې مولانا فضل الرحمن چې کوم شرکت کړی و د هغې په باره کې یو څو خبرې دي چې خلکو یو پکچر جوړ کړی دی، یو تصویر جوړ کړی دی فیک، او په هغې باندې په سوشل میډیا باندې یو اواز شروع دی. هر سړی وایي چې دا دی څه کوي او دا دی څه کړي دي او دی څه کړي دي. په دې سایډ باندې الریډي تاسو ته دا تصویر ښکاري. په دې موبایل کې مولانا فضل الرحمن د قرآن مجید تلاوت کو، خو هغه جاهل خلک کم چې د اسلام د بدنامولو دپاره د پارټۍ دپاره چې دی نو خپل ایمانونه تباه کي او داسې تصویران جوړوي. هغه د په دې موبایل کې د قرآن مجید تلاوت کو، هغه چې دی نو قرآن مجید لسته، خو دا یو جاهله کس چې هر چا دا تصویر فیک جوړ کړی دی، په هغې کې ورته د یو غلطې ویډیو هغه چې دی نو هغه تصویر جوړ کړی دی. انتهایی خفه شوم چې دا تصویر ما ولیدو، دا پوسټ ما ولیدو. زه ویم چې یاره داسې جاهلان خلک به مي چې افسوس ما له راشي چې زمونږ په دې ملک کې داسې جاهلان خلک چې هغه د قرآن مجید دپاره چې دی نو خلک څه نه کوي، خلک خپل سر هم قربانوي د قرآن مجید دپاره. چې په یو ځای کې غلطه ویډیو وي نو پکار دا ده چې موږ هلته یو ښه څیز ولګو، خو چې په یو موبایل کې د قرآن مجید تلاوت وي او ته د هغې د بره چې دی نو د یو ګنده تصویر لګې، نو ډېره د افسوس خبره ده. مسلمان دې حد ته راورسېدو چې اوس به مونږ د قرآن مجید تلاوت او چې دی نو اسلامي ارسل لرکو او په هغې به مونږ ګنده تصویران لګو. ستاسو چې د مولانا فضل الرحمن سره مخالفت دی د هغې چې دی نو تاسو خلاف یې، نو یو بل کار وکوئ، هغه پسې لګیایئ، داسې یو خبره کوئ، خو د قرآن مجید بې حرمتي مه کوئ. ولې چې په هغه موبایل کې قرآن مجید تاسو وینئ، په دې موبایل کې ریل تصویر پته لګي چې یاره په دغه موبایل کې د قرآن مجید آیاتونه دي او دی پې چې دی نو یو غلط تصویر لګولی او په هغې باندې چې دی نو په فیسبوک کې یو غوغا شروع ده او هر سړی وایي چې لعنت دې وي په داسې خلکو باندې. د دې مطلب دا نه دی که تاسو سوچ وکئ، اصل کې د خپلو دماغو کې مونږ سوچ وکړو چې د پاکستان څومره پارټۍ هم دي په دغه وخت کې په دغه پی ډي ایم جلسه کې چې دی نو خلکو شرکت کړی و. که موږ او تاسو خپل ځان واخلو، لومبی که موږ او تاسو خپل ځان واخلو، زموږ خواته خو چې یو کس هم موجود وي نو څوک دا سوچ کولی شي چې یاره زه په دې موبایل کې غلط څیز راواړم؟ بالکل نه کېږي. خو چې د 15 پارټو جلسه وي او په هغه یو میدان کې خلک تا ته مخامخ ناست وي او تا ته په سټیج باندې چې دی نو هغه مشران چې د هغوی سره موږ میلاوېدو دپاره هم چې دی نو ګرځو چې دی سره به موږ څنګه میلاو شو چې هغه خلک په هغه سټیج باندې ناست وي او دغه ځای کې تقریر هم کېږي په سټیج باندې او زه دلته ګنده تصویر ګورم. دا لومبی دروغ خو دا دي چې په دغه ځای کې د خلکو دغه ګنده ویډیو طرف ته سوچ هم نه راځي. نو چې موږ سوچ وکړو چې زموږ سوچ داسې دی نو دغه خلک به څنګه چې دی نو هغه داسې ګنده تصویران ګوري. او بیا عالم الدین تا د اسلام بې حرمتي هم وکړه او د عالم الدین بې حرمتي دې هم وکړه. ولې چې دغه عالم الدین، دغه عالمان او دغه مفتیان زمونږ څومره مونږ ایمانونه یې مضبوط کړي دي، مونږ ته په جوماتونو کې جمع راکوي، مونږ ته هره جمعه بیانونه کېږي. دا ولې چې مونږ کې دا اخلاق دي او مونږ کې دا ایمان دی، دا د چا د وجې؟ دا د عالمانو د وجې. که چېرې دا عالمان نه وی، که چېرې دا مفتیان نه وی، که چېرې دا دین نه وی، په جومات کې جمع نه کېدی، د جمعې په ورځ بیانونه نه کېدی، نن به مونږ جاهله وي. ورشه که نه د غیر مذهبو په ملکونو کې ته وګوره، هلته اذان نه کېږي، هلته منځونه نه کېږي، نو څومره خلک غیر مذهبه دي. دا د څه د وجې چې یو ملک کې بیانونه کېږي، په یو ملک کې اسلامي طریقې، یو ملک کې دعوت تبلیغ چلیږي، په هغه ځای کې به خلک مسلمانان وي. هر سړي ته به پته لګي چې دا دعوت تبلیغ دی، هر سړی به هغه مجلس کې کینی، هغه بیانونه به اوري، د هغې په ترو باندې چې دی نو ډېر خلک هم مسلمانېږي. خو چې په یو ځای کې دین نه وي، په یو ځای کې اسلام نه وي، هلته به څه هلته به ټول جاهلتوب وي. او زه هغه خلکو ته یم کم خلک چې سره د دماغو، سره د ښه ایجوکیټډ سره چې دی نو په دغه تصویرانو باندې عمل کوي او په هغې باندې چې دی نو هغه پوسټ کوي او سره داسې الفاظ لیکي چې یاره زه وایم چې دی کې دا غیرت په دغه وخت کې کم ځای نه راشي. چېرته چې عالم الدین پس یو پروپیګنډه جوړه شي، بیا په دې خلکو کې دومره غیرت راشي، زه یم کاش چې دا غیرت د یوې بچۍ په وخت کې راغلی وی چې دا غیرت زمونږ قرآن مجید شهید کېږي، چې دا غیرت هلته وي، دغه غیرت چې زمونږ دینی مدارسو کې دماکي کېږي، دا غیرت هلته وي، زمونږ عالمان په بېدردو سره شهیدان کېږي، خلک یې قتلوي، دا غیرت هلته پکار و. خو چې یو علیم الدین پسې یو پروپیګنډه جوړه شي، یو فیک تصویر جوړ شي، نو هر سړي کې غیرت را پیدا شي او
په سوشل میډیا باندې یو غرب ورکړی. زه حیران په دې یم چې اخر به زمونږ د دې ملک د دې مسلمانۍ نه جوړېږي څه. او مونږ او تاسو چې دا ګورو دنیا آباده ده که نه، نو دا مه وایې چېرې دا زمونږ په سر آباده ده. چې مونږ هم کلمه وایو مونږ مونځ کوو نو دا زمونږ په سر هم آباده ده. که چېرې داسې وی نو دا دنیا به زه وایم چې 1000 کاله مخکې به دا دنیا روانه شوې وه. خو دا چې د چا په سر آباده ده که نه، نو د هغې د یوې درجې سوچ هم مونږ نشو کولی چې دا به څنګه عالماني. او مونږ او تاسو په هغې پسې چې دی نو پروپیګنډې جوړو. یاره مونږ به دا هر څه یو سایډ ته کړو، ستاسو مخالفت به مونږ یو سایډ ته کړو، خو چرته چې د قرآن مجید آیات چرته چې د قرآن مجید یو څو آیاتونه یا په موبایل کې یا په یو ځای کې، نو په کار دا دی چې مونږ هلته هغه نور هم ښایسته کړو، مونږ هغې له یو نوم ورکو چې یاره تاسو هم داسې کوئ، الله به درله اجر درکوي. خو چې مونږ د قرآن مجید آیات د بره مونږ یو فیک تصویر د یو ګنده ویډیو هغه لګو، نو ډیره د افسوس خبره زه یم چې دا دنیا تر اوسه آباده ولې ده. دا کارونه روان دي او زه یم چې دا دنیا آباده ولې ده. نو مهرباني وکړئ ملګرو د داسې ګنده پوسټونو نه او د داسې ګنده ویډیوګانو نه بالکل ګریز وکړئ، ولې چې دا خلک په دې چل باندې د مسلماني ختموي. او زه حیران په دې یم چې تاسو خلک سره د ایمانه سره د یقینه چې دی نو هغه تاسو په دغې باندې یقین کوئ، نو دا ستاسو یو غلط فهمي ده. په داسې تصویرانو پسې چې دی نو بالکل مه ځئ. څوک به څه وایي څوک به څه وایي، زمونږ خپل ایمان دی. مونږ وینو چې یاره مولانا فضل الرحمن په سنتو باندې برابر دی، ښه مونځ کوي، خپل دین کوي، نه چېرته غلط کار کړی دی، نه مونږ چېرته لیدلی دی په سوشل میډیا باندې چې څه غلط کار یې کړی دی یا څه کړي. زمونږ په نبي علیه الصلاة والسلام دا ایمان دی چې مونږ به ستا په طور طریقو باندې ژوند تیرو. او هغه مونږ په مولانا فضل الرحمن کې هغه لیدلی دی، ولې چې په ګیره وی نو ښه برابر دی، که پټکې وی ښه برابر دی، په جامو ښه برابر دی. نو مونږ له پکار دی چې مونږ د داسې خلکو سپورټ وکړو چې د هغوی په زړه کې قرآن مجید وي، هغوی د قرآن نه خبرې، هغوی د الله د دین نه خبرې، هغوی چې دی نو د اسلام نه خبرې چې اسلام دی څه او اسلام وایي څه. خو چې مونږ یو داسې خلکو ته سپورټ کوو چې هغه د قرآن نه د سره خبر نه، نو هغه به مونږ ته اسلام سره ورسوي، هغه به مونږ د اسلام نه غافله کړي. نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې خلکو ته پته ولګي چې یاره دا فیک تصویران خلک جوړوي، نو په دې باندې مه غلطېږئ. څوک به څه وایي څوک به څه وایي، تاسو خپل ایمان مضبوط ساتئ او په داسې تصویرانو باندې مه دوکه کېږئ. دا ویډیو مخکې شیر کړئ، لازمي چې هر مسلمان د دې نه فایده واخلي او هر مسلمان ته پته ولګي چې دا فیک تصویر دی. ډېره مننه، والسلام.